دوه ګرمیانې چې دی نو دا برداشت کوئ. یو د نور ګرمي او یو د پلار ګرمي. دا دوه داسې ګرمیانې دي چې کله انسان دا برداشت کړي او په دې کې هغه خپل محنت وکړي، دا انسان به چېرته الله رب العزت ناکامه نه کړي. یو چې کله دی کاروبار له وځي یا دی ځان له دیاړي مزدوري کوي، نو دی به د نور دا ګرمي او د نور دا کم تپش چې دی نو دا به برداشت کوي. نو کله چې دا برداشت کړه او دی هغه خپل کاروبار کوي او ځان له حلاله روزي ګټي او دا ګرمي برداشت کړه، نو دی به کامیابی طرف ته ځي. او که چېرې دا انسان د نور دا ګرمي برداشت نه کړي او دی د ورځې کار ونه کړي، نو دا نننۍ چې کومه ورځ لاړه نو دې پسې به دی افسوس او ارمان کوي، خو دا ورځ به بیا د ده په زندګۍ کې را نشي کومه ورځ چې دې نن لاړه. او دغه شانتې د پلار ګرمي چې پلار درته کومه ښوونه کوي، کومه طریقه درته ښیي چې بچیه داسې مه کوه، نو د هغې نه ځان ساته. او کله چې درته د یو خبرې حکم کوي او په هغې باندې درته قار کوي او قاریږي درته، نو بیا دغه خبره ومنه، د ده دا قار برداشت که. هسې نه چې پلار دې درته غوسه شي او ته د پلار دا غوسه برداشت نه کړې او په هغې غوسې په حالت کې پلار ته چېرته د خولې نه سره ونه باسي، د پلار دغه ګرمي برداشت که. نو کم یو انسان چې د پلار دا ګرمي یعنی قار درد دا برداشت کو، ځکه پلار چې بچي ته ښوونه کوي نو دا به ورته ښکلې ښوونه کوي. نو دی چې کله دغه قار او دغه ګرمي برداشت کړي، نو دی انسان د به الله رب العزت یو ډېر اوچت انسان جوړي، ځکه د پلار هغه قار هغه دړ هغه غوسه چې دی نو هغه یې برداشت کړه. او دویمه خبره دا ده چې د ورځې ګرمي هم برداشت کړه، له پاسې نه نورو او ده به ځان له خپل کاروبار کو، له پاسې نه به نورو او ده به ځان له هغې خپل کاروبار له ټیم ورکو، په هغې کې به یې ځان له ګټه وټه کوله او د هغې سره سره به یې خپل لمونځ کو، د الله رب العزت ذکر به یې کو. نو دا انسان به الله رب العزت نه ناکامه کوي کله چې دی د نور او د پلار ګرمي برداشت کوي. او کله چې دا نه برداشت کوي، نو دا انسان به بیا ناکامۍ طرف ته ځي.